نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم سورة يونس يولسم پارا نها نبی نمبر آیت دی فمخی آیتونو کی دا نبی علیہ السلام دا نبوت دلیل واقعات یونس علیہ السلام مختصرا بیان شو اس پدی آیتونو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک مشرکان و کافران و سراد اللہ پہ یوالی باندین طریقہ دا مناظری خی یا پمخی آیتونو کی دا اللہ جل شانہو دا طرفنا دا مشرکان و دا مکی قباحت بیان شو اس پری آیاتن کے ہم دا مشرکان و دا مکی قباحت ذکر کی اللہ جل شانہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی دی ٹول خلق تا کہ اللہ پاک دا ایمان ارادہ کڑوا چی دی ایمان روڑی ندی ٹول با ایمان روڑیو لیکن اللہ جل شانہو دا دی ٹول خلق دا ایمان ارادہ ندکڑے زک بازی با ایمان روڑی او بازی با ایمان نروڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش تو کہ تمام خلق جنت والا جوڑشی ایمان روڑی اللہ پاک فرمائی کہ دا ارادہ ما ندکڑے جو ٹول خلق دی مسلمانان شی سب جہنم تزی او سب جنت تزی زکتوار زینب اللہ ڈکئی جہنم بم ڈکئی او جنت بم ڈکئی دا جنت خپل کسان دی دا جہنم خپل کسان دی کہ تدیر حرس او کوششو کی چی دا خلق ایمان روڑی نو تب پزور نشی روڑی او پخپل رضا باند دی اختیار دی دا اللہ ارادہ شامل حال کہ اللہ ارادہ کری ایمان بروڑی کہ اللہ پاک ارادہ نبی کری ایمان بروڑی بیا اللہ جل شانہو فرمائی چی حصی و نفس تاسی نشتا چی پمغد ازمکا دا اللہ پاک دا ارادی نا بغیر ایمان روڑی اکدا زمان کا استاس ایمان دی چی پمغد ازمکا باندی دا اللہ پاک دا ارادی نا بغیر یو پانم نشف وزیدی ارادہ دا اللہ بوی دا چشپشی ورسشی غرمشی یخنشی گرمشی دا اللہ ارادہ ورتشوی ارادین بغیر نکی گی سنگچی دعوت تبلیغ والا ملگری ہوئی چی زمنگ استاس و پذیر کی دا خبر راشی چی دا اللہ دا ارادین بغیر مخلوق حسم نشکولی اور چی اللہ پاک ارادہ چاہتا ہو کی اگر تدنے کے توفیق ورکی دا خبر ٹھیک رہا اللہ جل شانہو ارادہ پکیوی دا اللہ پاک دا ارادین بغیر سوک ایمان نشی روڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلترو ابو طالب سے دا نبی علیہ السلام یا دیر زیاد خدمتو نکڑی نو نبی علیہ السلام کوشش کو چھ زمان ناتر کلمہ ہوئی واللہ پاک ارادہ نہ وکڑی نو چکل ملکی دن آغویز پخپل زور دن باندے مرسو موکلی میں اونوے اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی چدا ہدایت ستا پہ اختیار کی ندی تو کوشش کوا نور توفیق ورکون کہ اللہ دے تو اللہ دا ارادی دا بغیر سوک ایمان نشی رو
مسلمان دې الله پاک ډېر شکریا ادا کی چې الله پاک د اراده د ایمان راوړلو کړی ده او کافر دې د خپل بدبختۍ باره کې پریشان شي چې الله پاک د تولد ایمان اراده نه ده کړې او دې په خپل کفر خوشاله خود دې ارادې ګورې بنده ته پته نه لګي چې الله اراده کړې ده او که نه ده کړې بنده ته پته نه لګي اوس که کافر ته وایي څنګه حال دی وایي زه په خپل حال ټیک یم ته غلط یم خو ده ته اوس دا پته نه لګي چې الله پاک اراده ته تر ایمان نه ده کړې ده پته نشته دته دا پته نه لګي چې زما په باره کې الله جل شانو اراده د ایمان کړې ده او که نه ده کړې ځکه دی په خپل کفر خوشحاله دی دا مسلمان یقین ساتي چې الله اراده کړې ده ځکه مسلمان یم او په دې د الله نه خوشحاله دا مسلمان یقین ساتي کافر دا نه ساتي او بیا الله پاک فرمایي چې کوم کسان کافران دي نو عذاب به په هغې باندې راځي چې هغې کې عقل نشته بیا موږ تاسو ویلو چې عقل په دوه قسمه دی یو عقل د ګیډې دی او بل عقل د آخرت او د دین دی د ګیډې عقل کافر کې ډیر دی کله جز جوړ کی کله قسم قسم اسلحه او میزایل وغیره جوړ کی کله څه جوړي کله څه خدا ګیډې د په دې پیسې ګټي نو دا عقل کافر کې شته دی توي عقل معاش د خوړلو سکلو عقل دا کافرانو کې شته او دا زناور کې شته تاسو ګوري دا زناور وړي کې ونته میږي د خپل خوراک پیږي او خپل خوراک ځان له په طریقه حاصلې ځان د یخنې د پاره خپل تنظیم کې ګرمي خپل تنظیم دا عقل میږي کې شته دا عقل معتبر په شریعت کې نه دی کم چې په شریعت کې معتبر عقل دی هغه دا دی چې آخرت ته تیاری کوي نو دا عقل مسلمان کې شته او کافر کې نشته د دې وجه نه قرآن کې چې الله کافران یادوي وي دا عقل نه لري نور دې خو عقل لري حکم عقل نه لري چې دې آخرت ته تیاری کوي دا عقل دې کې نشته مسلمان کې کامیاب عقل د ایمان دی چې دی الله یو مني پیغمبران مني آخرت مني دا غي د پاره کوشش کوي خپل وس مطابق نور هر مسلمان امتیان گناهونه کوي لیکن د خپل وس مطابق هر سړی خپل کوشش کوي سنه سزان ساتي دا ولې دی دا ځان ساتي دا د عقل دی او عقل پکې کم یو دی چې کم شریعت کې معتبر دی چې هغه د آخرت په باره کې د تیارې مسلمان چې مونږ کې ولې دا د عقل مسلمان چې سر الله ته ټیټي او دی بت ته نه ټیټي دا ولې نه ټیټي دا د عقل کافر کې دا نشته هغه کله کاڼي ته سر لګي کله قبر ته لګي کله خر ته لګي کله ځناور ته لګي د عقل نشته مسلمان کې چې کوم عقل دی نو دی آخرت ته تیاری د عقل سم کافر کې دا نشته موږ باز خلک د دنیا ظاهر بستر کو چې وګورو منگوی دا کافران خویرو خیاران گورد اوبونه سونه پیده اغسطر خورنه پیده اغسطر ازمکینا سونه یادو خود دا پیده معتبر نه وز دا یخنه موسم شو گرمه موسم کی میگی زان لخوراک جمع کئی او دا یخنه پا موسم کی زان لبگل بند وسو پسوی چه سونه خیار میگی دی ځان له خسته بلډینګ پټ جوړ کړی دی او دې ته دروازه بند کا د یخنې نه ځان بچ کې دا چا ویلي دا عقل په معتبر نه دا په انسان کې आवाज نه دی دا په زناور کې مشته او الله پاک چې انسان د زناور نه جدا کړي نو په دې عقل جدا کړي چې د آخرت تیاری وکړي د دې وجه نه کافر په باره کې الله فرمایي چې د زناور نوم بیکار ولې بیکار زناور کې هم کوئی عقل نشته انسان کې شته دکې چې کوم عقل دی د حقیقت کې نه رسي دا دکې چې کوم عقل دی دا د زناور کې مشته خو زناور کې لږ ډیر ځکه زناور سره چې مالک کېږړو کې نو زناور هم د مالک سره بیا مرګتیا کوي او د کافر سره رب العالمین ډیره ښېګړه کړې ده خو دې د الله سره مرګتیا نه کوي نو دې د زناور نه بیکار نو په شریعت کې چې کوم عقل معتبر دی هغه دا دی چې سړی آخرت مني او د آخرت تیاری کوي
دی عقل ته اعتبار نشتا چې سړی په دنیا کې ایجادات کړي او سړی دی وی چې مزدا خو جنت ته ځي ځکه دا عقلمند دا نه دي قرآن وی دا به عقل ځکه الله پاک په دې ځای کې فرمایي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله فرمایي عذاب باغ خلق ولورکم چې هغه کې عقل نشتا نو کافران کې خو عقل نشتا د دنیا څنګه ایجادات نو موږ بسوي چې دا خو بیا عقل لور کې تناول لور کې نه جناور د پاره عذابونه نشته دا جهنم دا جناور لنه دي جوړ شي جهنم دا جوړ کافرانو لره او کافر کې وی عقل نشته نو عقل پکې کم یو نشته د خوړل اسکل والا هغه پکې نشته ایمان والا چې کوم اخرت والا دی الله منل والا دی هغه عقل په کافر کې نشته نو دا به عقل دی نو موږ چې چاته عقلمند وایي دا موږ په خطا یو عقلمند مسلمان دی الله مني اخرت مني تیاری کوي دا عقلمند دی ځکه دا کار د تمامي دنیا کافر قرآن وی دا به عقل دی دا ولی الله نه مني اخرت نه مني حساب کتاب نه مني نو دا به عقل دی دا کمقل خلق دی او دې کمقل تبع الله پاک په اخرت کې عذاب ورکړي بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دې مشرکانو د مکې ته وایي دا په مقدس مکه چې څومره سدي کدا غرونه دي دریابونه دي یا نور مخلوقات دا ټول مخلوقات سچ الله پاک پیدا کړی پدې کې ستاسو پیدا اونشوک ایمان اورول کدار دې د پار دې چې سړې پدې الله او پیژني او په کل شیء له آیه تدل على انه واحد هر یو څه کې د الله د قدرت نقد او د دلالت کې پدې چې الله ور یو دی اوس هر طرف ته پسیز نظر چوا استازین پدې طرف ته اخر کې نتیجې ترسيږي چې دا شی زکه دا شی چې دا الله یو دی هغه تاسو پیدا کړی او هر چیز دا الله پاک د قدرت نقدي د یووالي او پیغمبر چې راغلي د قرآن چې راغلي دي نو دام د دې لپاره چې خلق الله اومني او چې چا اون منو نو دې ته پیدا وانه کیسته او بیا مشرکان د مکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا انتظار کو چې زدا خو یو سړی دی او بس مړ بشو مونږ به اخلاص شو یادو کافرانو نبی علیہ السلام یادو چې دغه نارینه اولاد هم نشته او خپل خپلوان او رشتہ داران هم سره ټول خلاف دي نو بس دې وفات شي بس زمونږ به بیا بادشاہي شي من خو بیا کافران خو یې مخ ډیر یو او زمونږ قوم قبیله او مال دولت هم ډیر دي الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي دا دې چې کوم انتظار کوي د دې د انتظار صحیح نه دي دې اصل کې انتظار کوي د پخوانو قومونو په شان د عذاب پخوانو قومونو به د پیغمبر د وفات کېدو انتظار کوي نو چې عذاب براغي پیغمبر په بچو قومونو په مړ شو نو چې څنګه د مشرکان د مکې انتظار ستا باره کې کوي چې ته وفات شو دی به پاتې شي حقیقت کې مسله الټه کافر هلاکیږي او پیغمبر او داغه دین الله جل شانه فرمایي چې دې ته نجات پر او مغه شان کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنان الله پاک هغه ته په هر وخت کې نجات ورک او چې کومه سرداران د مکی غټ غټ مالدار پهلوانانو هغه ټول الله پاک هلاک کړل د سره د هغه د قبر پتهونه لګیدل چې دې ځای کې ګود او دې ځای کې قبر دی او د پیغمبر علیہ السلام د یو طریقې دنیا ته معلومه ده د الله پاک داغه طریقه برقرار وساتله نو د دې خیال دا چې موږ په پاتې شو الله پاک پیغمبر او داغه شریعت پاتې کو او د کافرانو ټول ارزه ختم شو نبی علیہ السلام بسنګ کې ناستو ټول انسانانو ته معلومه نبی علیہ السلام بسنګ خوراک کو ټول مسلمانانو ته معلومه ده د کافرانو غسول غلط کو کافران هلاک شو او الله جل شانو پیغمبرانو ته او داغي مؤمنانو مزدور ته نجات نو فرمایي ولو شاء ربك او کچر غوختی ویستارب لآمن من فی الارض خامق ایمان کروڑ وغچا چه پزمک کی دی کلهم جمیعا دی طول پیوزے باندے اب انت تکره الناسا
آیتو مجبور کوي خلق حتی یکونو مؤمنین تر دې چې دوی شي مؤمنان. ته په چا په زور ایمان راوړې نه په زور به نه راوړې الله ورته اراده وکړي ایمان به راوړو که ویې نه کړه نه به راوړو. وما کان لنفس او ندی مناسب د یو نفس دپاره ان تؤمنا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله پاک په اراده باندې. ويجعل الرجس او الله پاک ګرځوي پلیتی یعنی عذاب علی الذین لا یعقلون په خلکو باندې چې هغوی عقل نه لري نو عذاب به چاله ورکوي چې عقل پکې کافران مراد دي. قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام انظروا تاسو نظر وکړئ سوچ او فکر وکړئ ما باغ سبان ما ذا فی السماوات والارض باغ سبان دي چې هغه دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې په دې باندې سوچ او فکر وکړئ دا ټول د الله د یووالي دلایل دي. وما تغني الآيات والنذر او پیدا ورنک آیاتونو والنذر پیغمبرانو عن قوم قوم لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي پیدا دیوانه قصلوي نه منل د دې لپاره پکې پیدا نه. فهل ينتظرون دی انتظار نکی پیغمبر علیہ السلام استا پا تکذیب باندی الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان دا غورزو چی تیر شوی دی پشان دا غورزو دا کسانو خلو من قبل چغی تیر شوی دا دی نولان دی یعنی سنگ چی باغی باند عذابون راغلو دی پشان دا غی دا عذاب انتظار کی. قل تو فرمائے فانتظرو پستا سے انتظار کوئے انی معکم من المنتظرین یقیناً زمستا سر انتظار کون کو نیم. ثم ننجی رسولنا بیا منگ نجات ورکڑ آئی پیغمبران اخبرتا والذین آمنو او آکسان جغی مومنان دا عذاب نمو نجات ورکڑ. کذالک امداننگی تاستا ہم نجات ترکوستا سر مومنان تو ہم نجات ورکڑ. حقا علینا لازم دی پمنگ باندے ننجی المؤمنین نجات ورکو المؤمنان تجمنگ نجات ورکو مومنان تا. واقع دعوانا الحمدللہ.